کله چې موسی علیه السلام جادوګرانو سره مقابله کوله نو جادوګران هم ډېر هوښیار وو. بس خامخا لالچ داسې شی دی چې انسان له ورکړلی شي دی بیا هر څه پرېږدي. نو موسی علیه السلام هغه جادوګرانو چې کوم دي مقابلې والا هغه جادوګرانو فرعون ته وی موږ له د موسی علیه السلام د خوب حالت وښایه چې دی په خوب کې وینو چې دی موږ دی ووینو معلومات یې کړل چې دا څنګه جادوګر دی. نو چې کله موسی علیه السلام وده و نو فرعون ورته وی راشئ هغه جادوګرانو ته وی هغه وده دی. چې جادوګران راغله چې ویلي د موسی علیه السلام وده دی او هغه امسا یې د کټ نه چې کوم دی ګیر چاپېر چې کوم دی نو څه پیره کوله تاوېده امسا یې. نو جادوګران فرعون ته وی چې ګوره دا جادوګر نه دی ځکه چې یو کس جادوګر وي نو د هغه جادو چې کوم دی نو هغه وده کېدو سره ختمېږي او دی وده دی او امسا یې چې کوم دی چکر وي نو معلومېږي دا چې دا جادوګر نه دی. نو هغې وی موږ سره مقابله نه کوو خو فرعون بیا هم ډېر ظالم و او دې ته لالچ ورکړو تاسو له بادشاهي درکړم تاسو له دا درکړم دا به درکړم او تاسو سره مقابله وکړي. هلته کې فرعون په خپل بادشاهۍ باندې یارېدو ځکه هغوی اصل چې دا بادشاهي والي نو بیا به څه کوم. نو په دې وجه باندې هغه وي چې دې هر قسمه تیار شي دې له ځان څه ورکړم چې دا موسی علیه السلام نعوذ بالله ختم شي. او حالان کې نجومیانو ورته ویلي چې ته په نجومیانو باندې دومره اعتماد کې دومره یقین پکې چې ستا بادشاهي به ختمي مشهور پیدا کېږي. نو چې دا خبره ومنه که چې طلب چې ستا حکومت په ختمي بس وي هسې په ختمي کار نو خبره منې نه نیمه منې نیمه نه منې نو دا څنګه چلي. نو په دې وجه دته په کار دا وي چې بس خبره ختمه کړه چې هسې نجومیانو ویلي دي زما حکومت په ختمي بس ختمېږي چې ختمېږي نو بس خبره ختمه ده. او د بیا هم دی کوشش کول چې زما حکومت ختم نه شي بادشاهي داسې شی دی او دا صدارت او دغه داسې شی دی چې بدل دي ته چې کوم دی وي زه بادشاه یم او ټول خلک زما ماته خوري. نو الله تعالی چې کوم دی نو ذلیل او رسوا